مختصره مگر جامع خبره پکار ده. اوله خبره خدا ده د موحدینو د پاره خصوصا چې د عقایدو د عقیدې او د توحید او د سنت مسله کوم ځایونو ته رسیدلي نو التا د حلال حرام مسئلې له هم لږ زور ورکړه. د هغې وجه دا ده چې د حرامو د خوراک د وجې نه په دې معاشره کې چې دا څومره نحوست دی، څومره ګندګي ده، څومره مشکلات دي، مصائب دي، تکالیف دي، ځکه عبادات نه قبلیږي، دعاګانې نه قبلیږي او د هغې د وجې نه دا کوم بچي چې پیدا کیږي نو د دې نوي نسل څنګه چې علامه اقبال ویلي و نئے تہذیب کے انڈے ہے گندے، نو د دې نوي نسل چې کومه ګنده انډې او پلیت خلق پیدا کیږي دام د دې حرامو د خوراک نحوست دی. اکثر دی غنمو سیزن کې دا سموال یو پوسټ ورکوي وی فرعون غټ ظالمو خو د تریشر مخې لارې ته نه راوستې، نو د لوط علیه السلام قوم ډېر پلیت او ډېر فحاشو خو د خپلې فحاشۍ اشتهار یې په نټ نه ورکړی. نن د نوي تهذیب جوان د خپلې پچواړې نټ باندې اشتهار چلی باقاعده. دا د حرامو نحوست دی، دا حرام هغه حرامې انډې دي. دا بهرحال سود حرام دی، دې کې د چا شک نشته، دا هر څوک وایي. په دې خو د رسول خان مور هم پوهېږي چې سود حرام دی، خو تطبیق مسله ده چې سود حرام دی. نو په دې معاشره کې د نوي معاشره کې د سود څومره رایج قسمونه دي، سودي معاملات څومره دي او هغه سودي معاملاتو کې موږ څومره گرفتار یو. نو د سود په حرمت کې هیڅ شک نشته. قرآن کې الله پاک و آیاتونه د سود په حرمت باندې را لیږلي، 4 آیاتونه د سود د حرمت په سورة البقره کې دي. یو آیات سورت آل عمران کے 130 نمبر، یو آیات سورت النساء کے 161 نمبر او یو آیات سورت الروم کی آیت نمبر 29. بیا وګورئ. بیا د سود دپاره چې کومه په دې سورت بقره کې 15 سزاګانې د 15 آیاتونو نه معلومیږي، 15 عذابونه، 15 سزاګانې چې یو سودخور به لیونی پاسي. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، چې سودخور به قیامت کې دیوانی، لیونی وی، مجنون وی، مخبوط الحواس وی، ځکه د پسې دنیا کې خلک لیوني ګرځېدل. زمونږ شیخ د شاپور رحمه الله به وی یو سودخورو سودګرو نو هغه به وی زه هغه چاله په سود باندې روپۍ ورکوم چې هغه دومره بدهواسي چې ما نه زما تپوس وکړي چې پلان کې څه شو، چې هغه دومره ضرورت راغستی چې د هغه حواس کار نه کوي، ما نه تپوس کوي چې هغه پلان کې څه شو.
نو د پس دنیا کې خلق به د حواس او لیونی ګرځېدل، نو الله پاک وایي قیامت کې به دې لیونی. دویم د سودګر د سودخور د سزا څه د خلود فی النار. ځکه الله پاک فرمایي چې که تاسو توبه نه وباسئ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ومن عاد چې څوک سود ته واپس شو فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دی جهنمی دی، دی به همیشه په جهنم کې. دریم دی مومن نه دی، دی مومن نه دی. ځکه الله پاک فرمایي چې ان کنتم مؤمنین ذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین، چې سود مه کوه، که مؤمن یې سود مه کوه. نو دی مومن نه دی، یا مستحل یا خاتمه په کفر ده، خاتمه په کفر ده. او سلورم یمحق الله الربا ویربی الصدقات، د سود مال برباد دی، تباه دی. سودګر دنیا کې هم تباه دی، که هغه شخصي، که هغه معاشره‌ای، او که هغه ملک او مملکتي. دی به دیوالیه‌ای، دی به مالی لحاظ سره بربادي، د معیشت تباه دی. یمحق الله الربا ویربی الصدقات. او پنځم د سودګر دپاره خصوصي اعلان چې هغه په قرآن کریم کې چا دپاره نشته. واحده سزا ده د یو شخص دپاره چې هغه سودګر دی، فأذنوا بحرب من الله ورسول، چې دته د الله او د الله د رسول د طرف نه اعلان جنگ. یو طرف ته الله پاک او د الله رسول دی، او بل طرف ته د ورته مورچه نیولې ده او دی ورسره په خلاف کې په مقابله کې ناست. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سود 72 حوبا، څه د پاسه 80 حصې ګناه ده. بعض احادیثو کې 73 راځي، 72 راځي. ایسرها ان ینکح الرجل امه، په دې 72 کې 73 کې کم از کم حصہ، کم از کم گناه دومره ده لکه مور سره زنا. لا حول ولا قوة الا بالله. یو زنا او بیا د مور سره زنا چې دا د انسان تصور هم نه، دا ډیر حیوانات هم نه کوي. په حیواناتو کې هم ډیر قسمونه دي، لکه اوښ شو، هغه هم دا نه کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې سود 1 درهم، 1 روپۍ د سود، دا اشد من 33 زنیته، د 33 پیری زنا نه د دې نه زیاته ګناه هغه د سود. سود بعضې ګناهونه داسې دي دا په کل دینونو کې حرام دي، په ټولو آسماني دینونو کې حرام دي. او د دغې په باره کې که تاسو اصول شاشي ویلي، هغه وایي یو سړي دا تمنا وکړه چې ارمان د زنا حلاله وی، د کافر دی. ځکه د داسې شي د حل تمنا وکړه چې هغه حرامه ده فی الادیان کلها. نو دغه شان د سود د حلال والی چې څوک ارمان کوي، د اصول شاشي په اصولو باندې کافر. یهودو کم دا حرام و اخذهم الربا وقد نهوا عنه، د یهودو په خباستونو کې و اخذهم الربا وقد نهوا عنه، چې یهود د سود نه منع شوي دي به سود کو. عیسایانو په کتابونو کې لوتر لیږلي چې په عیسایت کې
سود حرام دی. عیسائی دا خو آسمانی دین دی. د هندوانو یو پنډت کتاب لیکلی، د هندوانو پنډت کتاب لیکلی اسرار المعرفہ، هغې کې م لیکلي چې ہندوؤں کے لیے سود حرام ہے، ہندوؤں کے لیے سود میں کوئی خیر نہیں. ارسطو م لیکلی دي په القانون کې چې سود د معاشرې دپاره دا یو زهر قاتل دی. لیکن هغه سود کله چې یورپي انقلاب راغی، صنعتي انقلاب، یورپ کې خلکو د مذهب نه بغاوت وکړو، د کلیسا نه باغیان شو او خپل ملیان یې په خپله قتل کړل، 3 بشه پې په ځای قتل کړل او د صنعتي انقلاب اعلان یې وکړو. نو د هغه وخت نه سود عام شو. بیا یهودي پروتوکول بیا وګورئ، یهودو دا ملکونه څنګه قبضه کړل، په ټوله دنیا باندې سره د خپل اقلیت نه د یهودو قبضه ولې ده؟ ځکه هغوی د سود په ذریعه دا قبضه کړي. دا د یهودو کمال نه دی، دا د خلکو نقصان دی چې دوی سود نه کولی، دوی به د یهودو په پنجه کې نه تلل. نن ستا پاکستان غلام دی. نن اعلان وشو، دا اعلان اول نه دی، دینه مخکې م شوي، اعلان وشو سود حرام شو، 2028 پورې به ختم شي. د 3028 پورې م نه ختمیږي. ته آزاد کلی، ته د یهودو په سکنجه کې، ته د IMF غلامي، ستا د خپل فیصلې اختیار نشته. تا کاغذي فیصله وکړه، تا قانون هم جوړ کو، خو ته آزاد نه یې. نو غلام به څه اعلان وکړي؟ د غلام به څه اعلان به څه؟ البته چې څوک یې کوي نو د چاخو ته بد مه وایه. مونږ په هر شي باندې چې کوم دی راکاږو خپه، که څوک ښه کوي بیا پې م خپه راکاږو، که څوک بد کوي بیا پې م خپه راکاږو. چا څه قدم صحیح طریقې سره یو شرعي قدم چا اوچت کو، خپل محنت یې وکړو، ښه وکړه. دا خپل دغه محنت ولا پوره دی پر خپل لینډ کې، د دغه وس خپل لینډ کې دغه محنت وکړو. د هر چا په محنت خپه مه راکاږه، لالا ګزاره کوه. نو سود د دې په حرمت کې شک نشته. مونږ خو سود نه کوو. نبی علیه الصلاة والسلام پیشنګویي ده چې داسې وخت به راشي لیأتین علی الناس زمان، داسې وخت به په خلکو راشي چې ما بقیه الا آکل الربا، صرف سودخواره به ټول سودخواره، او که څوک نه خوري نو هغه ته به د سود غبار رسي. نن که ته په سپینه جامه کې، ته مولوي، ته پیری، ته حاجي صاحب، ته امیر صاحب، غبار د سود تا ته م رسي. ځکه ستا نظام د سود دی. مولا له چندم سودګر ورکوي چې د سود کاروبار کوي. د ماسټر او د استاد تنخوام په بینک راځي، ستا تاجر او ستا سرمایهدار په سرمایم په بینک کې پرته ده، بینک پې سود کوي. دا جدا خبره ده چې یو سړی په خپله ګناه کوي، یو سړی په خپله ګناه کوي، دی ګناهګار هم دی او د باندې به اثر هم کوي. یو سړی په خپله یو ګناه نه کوي او کار یې وکړو، هغه کار پې وشو، اگر که د اختیار نه و، بې اختیاره پې یو ناروا او حرام کار وشو، نو بیا هم هغه نحوست به ورته رسي. لکه یو سړی شراب څښي، ګناهګار هم دی او مستی او نشه به ورته هم خیږي. یو سړي ته د پیپسي په بوتل کې چا شراب واچول، هغه شراب یې وڅښل، دی ګناهګار نه دی، خو اثر به دی چې دی به هم مستی کوي، دی به هم ټوپونه وایي، دی به هم ګډي.
آدم علیہ السلام بوټه وخوړو فنسیا ولم نجد له عزما ګناهګار نو لیکن هغه تاثیر و چې جنت نه راووت نو سود که په خپله څوک نه خوري تا له چا چنده درکړه طالب له چا وظیفه ورکړه هغه کور والا سود کو ته پې نه یې ګناهګار ته نه یې ماخوذ په دې باندې خو اثر به کېږي غبار تا ته رسېدلی یو څو تطبیقات ته کوم اوس به راته دغه را مخې ته کوي سود څنګه کوو عام خلک څنګه سود کوي بینک نظام زمونږ په سود دی فی الحال بینکونه تقریبا هغه د سود دي ځکه بینک کې که ته پیسه ږدي په هر نیت چې ږدي هر څنګه چې ږدي خو هغه به پې سود کوي خامخا البته مجبوري ده نو چا سره ډیر مالی هغه دې ځان له لاکر اخلي لاکرز په د بینک کې الماري میلاویږي هغه تاله په کرایه درکوي تاله څه نه درکوي تا نه کرایه کټ کوي تاله چابي درکوي ځان له چې پکې سګ دې کېده او د دې نه که لاندې مجبوره ته نوکر یې تا به اکاونټ خامخا کولاوې ته تاجر یې ته به اکاونټ خامخا کولاوې نو بیا کم از کم په کرنټ کې خو یې کولاو که نه تا نه کټ کوي نه تاله درکوي البته ستا په روپو سود بیا هم کېږي خو دراهم د نانیر لا یتعین بالتعین دي نو د کرنټ اکاونټ کې چې بینک کې 100 روپۍ پرتې دي نو ته خپل سوچ کوه دا هغه زما پرتې دي او چې کله زما ضرورت شه زه به یې راواخلي بهرحال دا خو یو طویل موضوع ده نن سبا خلک آنلاین کاروبار کوي آنلاین دا تلفظ د عاصم مولوي صاحب ډېر ښه کولی شي آنلاین کاروبار شي دې کې بلا تپوسونه کوي د علماو نه خلک او چې څوک د دې آنلاین کې آنلاین نه وي نو هغه ته پته هم نه لګي چې دا څه تپوس کوي دې وجې نه علماو له پکار دي خاص کر مفتیان حضراتو له د مفتي فدا صاحب ډېر ښه موضوع شروع کړې وه خو زر دې پاتې شوه تحقیق کوئ ځان پوه کوئ د مسئلې ویښ ته رسه حقیقت معلوموه بیا اله فتوا ورکوه آنلاین کاروبار د هغې خو دومره ایپونه دي بعضې خو داسې دي چې هغه ګیم کې روپۍ ګټي دا خو حرام دي دا خو جواري ده قمار دی جواري ده قمار دی حرام دي بعضې داسې هغه وایي موږ کرنسي اخلو یو کلیه درته وایم پیسه باندې پیسه ګټل د شریعت کې حرام دی څه مې ووایي پیسه باندې پیسه ګټل د دې شریعت کې څه ثبوت نشته منځ کې به صحیح مبیعه ده څه شی دې واغست خرڅ دې کو ځمکه دې واغسته کرنسي دې واغسته ګولډ دې واغستل سره زر نو پیسه باندې پیسه دا د دې آنلاین کاروبار لپاره غټه کلیه ده پیسه باندې پیسه ګټل دا حرام دي چې منځ کې بل څه شي واسطه نه مقصد لاک ورکې او تعالی چې کوم دی نو 1.5 لاک درکوي 1,10,000 1,20,000 درکوي منځ کې د اغوستلو خرڅولو هیڅ نشته آنلاین کاروبار تقریبا دارومدار په پیسه ګټل کله وایي موږ د کرنسۍ کاروبار کوو موږ آنلاین ډالرې اخلو او هغه ډالرې خرڅوو نو دې دپاره د شریعت بله کلیه ده بیع قبل القبض دا حرامه ده چې مبیعه دې قبض کړي نه وي دا بیع حرامه ده چې تا مبیعه تا کرنسي دې واغسته تا ډالرې واغستې کوم دي دې کې بیا په غټه سطح باندې د بټکوین مسله ده
بټکوین هغه ډېر ست علماء سره تعلق ساتي ادا بالکل فرضي کرنسی ده نو ډالر باندې ډالر اغستل دي کې قبضه له په روپو باندې ډالر ټیک ده دا د مختلف ملک کرنسی ده دا جنس بدل دی دغه تفاضل جایز دی ته په یو په 100 روپے باندې یو ډالر اخلي ته په 70 روپے باندې یو ریال اخلي دا جایز دی لیکن دي کې قبضه شرطه بیا قبل القبض په دې کې حرام ده دیو جنا دا هونډه دا کم سعودي کې کسانی دوی بلتا د هونډه والته سوال جوابو کی چې جناب علی زما کور ته یو 10,000 ریال ولېګا یو 2,000 ریال ولېګا طالب تنخواه کې درکم دا بیع الکالی بالکالی ده حرام ده دا بیع الکالی بالکالی حرام ده دیکھے کم از کم یو طرف نه قبضه لازمی ده تا اغل ریالونه ورکا تا سر ریالونه نشته اغل لاړ شغه زیت لاړ شه اغه نه قرض واخلا اغه قرض اغه ته بیا ورکا چې دا زما کور ته ولېګا نو بیا دغه طریقې سره به حلال شي او کنه تور ته فون باندې وي چې زما کور ته ولېګا تنخواه کې بدر کوم دا بیع الکالی بالکالی ده پدې کې یو طرف تم قبض نشته دا حرام ده نو دی وجنا ټیم نشته تطبیقات لازمی دي د علماء ته صرف یو دعوت شو چې په دې موضوع کله کله باس کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین